درخواست کوم چې دې سړی کنټرول کی ګوره استهزاء کوي باقاعده ظالم ګستاخی کوي ظالم د کفر هغه مرتبه ته رسیدل چې یقین وکړي په د زندګي حکم جاری کیږي د عام کافر حکم نه مخ ولاړو ځکه چې کل کر د مسلمانانو په علاقه کې په حدیثو پسې استهزاء کوي د قرآني حکمونو پورې استهزاء کوي نو بهرحال خبره به ډېره اوږدېږي خو زه به دغه اکتفا کوم مسلمانانو ته درخواست کوم چې د فتنې نه ځان وساتئ تاسو په دې څیز نه پوهېږئ او بعض یو دوه درې دي چې هغه ظالمانو د خپل ډالرو دپاره د خپلو چینلو د چلولو دپاره د مسلمانانو عقیدې خرابوي هغوی ته سوال کوم دا شی مه کوئ قلار شي د فتنې نه که دغومره جرأت در پکې تیاری کوئ ما سره مخامخ په دې موضوعاتو کښېنوئ چې درته په ورځې د اسمان ستوري درته ور ونه خوري ستاسو نه مخې بیا زما نوم بدل کړه زه په هغه وخت د په لاس باندې بیعت وکړم خو که درته مې ثابت کړله چې دا سړی د قرآن نه منکر دی حدیثو نه منکر دی مرتد شوی دی سره بیا تاسو ته نور مسلمانان مه تباه کوئ بهر دنیا کې زموږ سره مسلمانان وروڼه دي هغوی ته هم د فتنې نه ځان وساتئ الله دې موږ د ټولو فتنو نه محفوظ وساتي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمۃ